السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ملګرو دوستانو، نن یکم محرم الحرام دی، د اسلامی کال اولنۍ ورځ ده. الله تبارک وتعالی دې دا ټول کال په ټولو مسلمانانو باندې په امن او امان او په حفاظت سره تیر کړي، او الله جل جلاله دې پکې د مسلمانانو امداد، غلبت، ترقی، فتح نصیب کړي. او ورسره د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یوم شهادت هم دی. الله تبارک وتعالی دې داغي جمی خدمات د دین اسلام د پاره چې کوم کړي دي خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او داغوی په طرز او طریقو په نقش او قدم باندې الله تبارک وتعالی موږ له د تللو توفیق راکړي. معززو، په یکم محرم الحرام باندې علماء کرام اکثر عوامو ته زمانه د 2-3 کسانو د دې خبرې مسلې تپوسو کو چې موږ ته علماو نن په تقریر د جمعه کې وموي، او دا پیغام ورځ دو مخکې راکوي چې په دې ورځ باندې تاسو په سپین کاغذ باندې 110 شپېرې تاسو بسم الله ولیکئ، او هغه بیا په چمړه کې بند کړئ یا داسې رامات کې یو تعویض شکل ته جوړ کړئ، د ځان سره کېدئ. دا به تاسو ټول کال تاسو د پاره د هر قسم آفات او مصیبتونو نه تاسو له به پناه درکړي او تاسو حفاظت به کوي. آیا دغه عمل څنګه دی؟ نو الجواب د دغه مسئلې جواب دا دی چې مفتی شفیع صاحب په خپل کتاب جواهر الفقه کې دا خبره ذکر کړې ده، خو دا حدیثو چې څومره ذخیره ده نو په دې کې داسې څه حدیث په دې الفاظو باندې نشته دی. دا دغه خپله خبره ده او داسې کړې ده. لہذا ټولو خلکو ته زما دغه درخواست دی چې دې ته څه قسمه د حدیث رنګ او یا داسې د شریعت یو اهمه مسله سنتیت او یا د لزوم او یا د وجوب خبره دې ته مور کوي، دا رنګ ورته مور کوي، عوامو له دا تاثر مور کوي چې دا یو بالکل لازمي عمل دی. بسم الله خپل برکات دي او ډېر لوی فضایل دي، د هغې موږ ټول مسلمانان قایل یو، خو لیکن په دغه طریقې د التزام باندې او په تخصیص باندې چې یاره په دې خاص ورځ په یکم محرم الحرام او بیا د مازدیګر نه مخکې به دغه عمل کې، نو دا به الله تعالی پیدا درکړي، او که دا د په بل ورځ باندې وکړو بیا نه درکوي. دغه علما کرامو نه زما یو سوال دی، دا کم چې نننۍ دغه مسله د خلکو ته کړې ده، روزانه ورته کوي، هر کال ورته دا کوي، هغې نه زما د سوال دی هغه د ماله جواب راکړي، زما تسلي به وشي او زه به ورته دعا وکړم الله جل جلاله دې وله نورم ترقي ورکړي. چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت باسعادت میاشت مبارک راشي، نو عشاقان رسول صلی الله علیه وسلم هغوی بلا تخصیصه، خو لیکن په 12 باندې د نبی علیه صلات وسلام سره یو خاص مناسبت ته پاغي، او نور په دغه 2 میاشتې 3 بلکې تقریبا کال او سر د نبی علیه صلات وسلام د پیدایش په خوشحالۍ کې محافل جوړیږي او په هغې کې ناتوانیانې کېږي، د نبی علیه السلام مدح بیانېږي. دغه خلک دغې عمل ته ناروا وایي، بدعت وایي، شرک ورته وایي، کفر ورته وایي، غلط نسبتونه ورته کوي، او دلیل ورسره دی وایي دا کار نبی علیه السلام په خپله هم نه دی کړی، علما او بیا خلفای اربعه هم نه دی کړی، صحابه کرام هم نه دی کړی، خیر القرون کې هم دا نه دی شوی، ورسره ائمه نه دی کړی، لهذا دا بدعت دی، ناروا دی. او ورسره دلیل کې یو دام وایي چې من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. او دغه رنګې د په مړي پسې د ایصال ثواب د پاره څوک خیرات کوي، نو دوی به دغه فتوی راواخلي او په دغې باندې به چسپانې وایي چې دا شرک دی، ناروا دی. نو دغه علما کرامو ته زه وایم چې آیا دا حدیث منسوخ شوی دی چې من احدث فی امرنا، او یا دا بسم الله 110 شپېرې نبی علیه السلام په خپله باندې لیکلي ده په یکم محرم الحرام، یا خلفای اربعو یا صحابه کرامو خیر القرون کې یا ائمه اربعو یا د نن یو 100 کاله مخکې چا داسې په دې باندې څه عمل کړی دی، یا داسې توارث والا عمل دی، تواتر والا عمل دی، او یا دا د شریعت په رڼا کې کم حکم لري، په رواو کارونو کې کم حکم لري. ځکه چې دغه تخصیصات تاسو شرک وایي، دا ناروایي. نو بیا د یکم محرم الحرام ورځ خاص کول په 2 محرم باندې هم نه ګورئ او په بله میاشت کې هم نه، او په دې باندې د مازدیګر نه مخکې به دا عمل کې، او بیا به ګوره ډېر خلک داسې چې تعویض ته ډېر بد رد وایي که نه، هر قسمه تعویض دی، یو خو شرکیه الفاظ والا تعویض وي که نه، من علق تمیمه فقد اشرک، هغې نه هغه مراد دي. خو لیکن هسې عام تعویض چې قرآني الفاظ پکې وي او ښه الفاظ پکې وي، هغې ته هم د شرک او د کفر او د ګمراهۍ نسبت کول، نو بیا په خپله دغه 110 شپېرې بسم الله لیکل او هغه جوړول، د هغې نه تعویض جوړول، هغه په جیب کې ایښودل، خیر او برکت او ثواب پې حاصلول. نو دې عمل ته تاسو علما په خپله باندې دا څوک چې د دې التزام کوي د دې ورځې
او د دې عمل التزام کوي، نو هغوی ته مې دا درخواست دی چې په دې باندې د خلکو عوامو ذهنونه چې دي هغه کې شکوک او شبهات ورماچوي، او دا طریقه چې کوم ده نو شرعي نه ده. د بسم الله خپل برکت دی هغه په خپل ځای باندې دی، خو لیکن په دې عمل باندې عوام راپارول او د دې نه یو قسمه رسم و رواج جوړول او د شریعت یو کار ته جوړول، نو دا ناروا دي، دا ناجایز دي. لہذا تاسو ټول د دې نه ځان وساتئ، او که د چا سره دلیل وي په دې خبره باندې نو هغه دې ماته دلیل ووایي. الحمدلله اهل سنت والجماعت دا یو خاصیت دی چې کله هم دوی ته دلیل میلاو شي نو فوراً چې کوم دی په هغه دلیل باندې بیا عمل کوي، او خپل چې کوم موقف ته د هغې نه بالکل دستبردار کیږي او هغه په ځای باندې پرېږدي او د قرآن او د حدیث اتباع کوي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټولو له په قرآن او حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي.